السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د دې آنلاین گیم باره کې چې کوم مرګري تپوس کیه یو ایپ راوته دی LBRFI. نو د دې باره کې ما خپل چې څومره تحقیق وکړو نو LBRFI کوم ایپ چې دی په دې کې دنه لیګونه سپورټ کول دي هغې تاسو له ړومبې پیسې درکړي د هغې نه وروسته بیا تاسو لیګونه سپورټ کوئ نه کله چې لیګ تاسو سپورټ کوئ نو هغې کې مختلف قسمه دغه راشي د هغې نه وروسته چې کوم پکې جوې والا جواری والا دي او کوم پکې بغیر اغي چې ورته وي چې دا بغیر جواری والا دی لیکن دا بغیر جواری والا نه دی. د دې نه وروستو یو جواری په دې کې پرته ده لیکن دی دا وي چې دا جواری نه ده. نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې په دې سیزونو کې سړی په جواری کې مبتلا کیږي باقاعده او دغه پیسې نفع چې تاله کم درکړي 63% په دې یو دغه کې دا نفع د کم ځای نه راځي دا په هوا کې راځي او بل دا هغه ګیمونه چې کم کیږي نه بذات خود هغه ګیمونه هم جایز نه دي چې تاله په هغې باندې نفع درکړي. نسنګ یو ناجایز چیز باندې ته چې کم دی ګټه اخلې ته وایي چې دا جایز ده نه هغه ناجایز ده. ډېر زیاتې خرابې په دغه کې دي سړی په جواری کې مبتلا کیږي باقاعده په هغې کې نور هم داسې لیګونه دي چې هغې کې باقاعده سړی بیا پیسې پکې داخلي او بیا هغې طرف ته متوجه کیږي. نو یاد ساتئ ما چې دغه کمپنی چې ایپ چې چا کومې کمپنۍ والا جوړ کړلی دا چې چا جوړ کړلی چاینا والا او انګلینډ والا نو ما چاینا والا سره باقاعده په دې باندې خبره وکړه. هغوی وي چې موږ د غریبانانو مدد کول غواړو نو ما ورته یم تاسو د غریبانانو دغه شان مدد وکړئ لیکن دا سیسټم چې کوم دی دا د اسلام چې کوم رولز دي د اسلام چې موږ ته کوم احکامات راکوي شریعت چې زموږ څه وایي د هغې اعتبار سره دا ناجایز دي. نورم څومره چې آنلاین گیمونه دي هغې باره کې مونږ تحقیق کړی دی نو کم چې مطلق ناجایز دي جو خو ناجایز دي مطلب د هغې هغه دغه هم ناجایز دی خو چې دننه پکې کم سړي وي چې دا پکې نشته نو په هغې کې هم دننه دومره انحماق او دومره سست انسان دننه ځي چې هغه هم ناجایز وي. اکثر آنلاین گیمونه چې کم دی نه دا ناجایز دي او کم چې مونږ تر اوسه پورې تحقیق کړی دی. د دې نه علاوه چې کم دی نو ډېر زیات تفصیلي خبره نه کومه ځکه چې خبره تفصیلي کېږي خو صرف دومره وایم چې دا یو ایډکشن انسان ته راځي 17% یا 34% WHO والا چې کوم یعنی هغې ایوریج لګول دي نو دومره خلک په دې کې مبتلا دی د خپل هر څه نه هغه اوباسي او مسلمانان خو د قرآن او دغه شان د مونځ او دس د دین هم اوباسي. نو یاد ساتئ خپل بچي مونږه تاسو په خپله کنټرول کو آنلاین گیمونو نه منع کو ورنه دغه آنلاین گیمونه زمونږ د بچو دپاره داسې ثابتېدي شي چې زمونږ د بچو هغه جان زمونږ بچو هغه هر څه ته خطره وي. نو زه صرف دومره وایم چې خپل بچی قرآن او حدیث کې په هغې کې مشغول کې دغه شان یو فزیکلی اکټیویټي چې کوم یي په هغې کې تاسو هغې مشغول کې باقاعده چې کوم گیم کېږي او چې د هغې نه پې مونځ او دس دا نه دخ کېږي. او دې نه مخکې ما تفصیلي خبره کړله خو دا ویډیو چې زه کومه جوړوم کوم ملګري چې ما سره رابطه کړي د آنلاین گیمونو باره کې نو څومره د آنلاین گیمونو باره کې چې زما تحقیق ته نه هغه ناجایز دي هغه د جوې د جوارۍ یو شکل دی مسلمانان په دې کې مبتلا کول هغې غواړي او تاسو وګورئ کم نوجوانان چې آنلاین گیمونه کوي هغې دماغي توازن هم ټیک نه اکثر او دغه شان چې کم دی هغې د دغه ایډکشن هغې دغه شوي او که تاسو وګورئ د هغې خوب هم متاثر قرآن مجید ته هم نه متوجه کېږي. دا د مسلمانانو دپاره یو لوی گیم روان دی د دې نه مونږ تاسو خپل ځان خپل بچي وساتو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.